داسې سړی موږ له پکار دی دې سړی ته ماته یې ته په دې نن درې مسلو نه مورد د چوړه راته نه دي میلاو شوي وایي بچي راته چغه چورې وایي ډوډۍ کمه ده ټیکې له ډوډۍ پیدا کړه صرف سترګې راایستل نه دي که نه سیسټم چلول هم دي مولانا صاحب نن د هر یو پاکستاني دویم دریم پاکستاني په خوله باندې دا سوال دی چې څه شو مولانا صاحب چې اوازونه یې اوچتول د مهنګایي خلاف به درنې او احتجاجونه کول نن ولې خاموشه دی السلام علیکم کاکا ستا خو ماشاءالله ډېر ښه هوټل دی 2-3 تروړې خو به ګټې د ورځې که نه روړو غم وړی د خدای مسلمان از منګه سټ او بنیاد و دا ما دویم کال دی چې طبیعي مو شوله د ورځې 1,500 روپۍ زه بیالمه راشه ځان مې ځان مړ کړ او نیمه شپه ځم او نیمه شپه راځم تاسو د کاکا خبرې واورئ کاکا وایي چې زه ولټه بیالمه دا په پنجاب کې نه دا صرف پښتونخوا کې دا حال دی دا چا د لاسه دا زمونږ د دې حکمرانانو د لاسه چې نن راشه هر یو دکاندار چا نه تپوس کې ټول په خپل کاروبار کې په دې مهنګایي کې ځان له تروړه پیدا کولی شي په دې فروټو کې داسې حالات دي نو په 2 هفتو کې هم نشو ګټلی ځکه 200-300 روپۍ باندې چېرته تروړه کېږي 200-300 روپۍ ټوله ورځ کې مزدوري یا وشو یا نن درې مسلو نه مورد د چوړه راته نه دي میلاو شوي وایي بچي راته چغه چورې وایي ډوډۍ کمه ده ټیکې له ډوډۍ پیدا کړه دا وایي چې سرکاري کمړو دي هغه موږ ته نه دي ملاو شوي 3 ورځ ده زه بابا الله دې رحم وکړي امین دا راته ووایه که نه چې ریړه چلوي که نه په دې کې ځان تروړه پیدا کولی شي نه والله دې که توړه نشي پیدا کېدی او مخکې 100 روپۍ ګټي 100 روپۍ د ورځ والله چې ټوله ورځ کې 1500 ګټو خو په دغه چې ډېر ځان ستړی کړي 500 ګټې دا خو په یو هفته کې یو تروړه ته ګټي او که نه نو بس غوړو څه بس نور کور کې چې مریض شي هغې څه بس والله بس دغه ترویله ایله پیدا کېږي الله دې زموږ په حال رحم وکړي وطن په ازادۍ کې زمونږ حصه شته که نه بالکل یو په وجدا شته که نه بالکل قربانۍ شته بالکل وینې توی کړې نو زما او د پنجاب ولې فرق دی هلته په 600 باندې وړه تروړه میلاویږي دلته ماته په 1400 میلاویږي هلته غټه تروړه په 1200 میلاویږي دلته ماته په 3300 ولې میلاویږي دا راته ووایه که نه صوبه کې خو د پی ټي آی حکومت دی پنجاب صوبه کې د پی ټي آی حکومت دی زیات خلک دا موایي چې نه د مرکز کار نه دی دا د صوبې کار دی د صوبې ګورنمنټ چې کوم دی د پنجاب حکومت او د صوبې د ګورنمنټ خپل منځ ګډ جوړ دی د هغو په شریکه باندې دا هغه د میشن دی چې دا د دوی چې کوم مرکز ګورنمنټ دی دا بدنام شي دا خبر خلک کوي خو چې غنم هم شته دی په 400 کې په صوابۍ کې په پېښور کې په ګودامونو کې په سوات کې پراته دي او سټاک کړي د ذخیره‌اندوزي کړې ده نو دې کې څه حقیقت دی تاسو دې باندې نور خان په حکومت کې هم د مهنګایي وه که نه او دا شارټېج و دا میلونه ټول د دوی دي اوړه ګران شلو سریه چې کومه ده دا ټول د لوار دی د نواز شریف دا د ده ده دا ټوله د ده ده سریه چې نن د 2 لکونه واوښتله ولې د ده پکې ګټه ده اوړه د دوی دی د غوړو میل د دوی دی د چینۍ میلونه د دوی دی د هر څه د دوی دی تب کې ماته د خان یو میل راوښیه تب کې د پی ټي آی والا داسې یو کس ماته راوښیه شیخ رشید پکې راوښیه بل پکې راوښیه ایماندار مخلص سړی په کار دی چې امریکې ته سترګې راوباسي یوروپ ته سترګې راوباسي انډیا ته سترګې راوباسي داسې سړی موږ له په کار دی دې سړی ته ماته یې ته په دې صرف سترګې راایستل نه دي که نه سیسټم چلول هم دي سترګې چې څوک راوباسي سیسټم چلولی شي تا سره اټم بم شته تا سره ټینکونه شته تا سره اسلحه شته تا سره پیسې شته په دنیا کې داسې ملک نشته دی چې زموږ دا کومه ځمکه چې دا غرونه د دې نه تا راغلی کاڼې راځي تاله روپۍ کوي مخلص ایمانداره لیډر په کار دی چې ستا د ټولې روپۍ خزانې ته ځي قسم په خدای د قرض دې هم خلاصېږي قسم به ته وکړو دا عوام به هم ټیکي دا مهنګایي به هم نه وي او د بار ملکونو په شانه چې کوم سیسټم دی که داسې سیسټم به نه بیا رامخته بالکل تاسو دوی خبرې واورئ ډېرې تفصیلي خبرې وکړلې ډېره مننه ستاسو شکریه مهرباني تhank you
مولانا صاحب نن د هر یو پاکستاني دویم دریم پاکستاني په خوله باندې دا سوال دی چې څه شو مولانا صاحب چې اوازونه به اوچتول د مهنګایي خلاف به درنې او احتجاجونه کول نن ولې خاموشه دی مولانا صاحب دې تاسو کوم نظر ګورئ دې باره کې همونګه صوبایي چې کوم صوبایي جماعت دی باقاعده هغې په ټولو اضلاعو کې احتجاج اعلان کړی دی انشاءالله موږ به دا د دې خلکو دا چهره چې کم دی هغه به د خلکو ته رامخکې کوو چې کم خلک په دې دنده کې ملوث دي او عوام چې کم دی هغې کوشش دا کوي چې د خپلو مفادو دپاره هغې عوامو ته زور ورکړي او دارنګې عوام چې کم دی هغه په عذاب کړي نو انشاءالله تاسو دا وایئ چې دا صوبایي ګورنمنټ کار دی بالکل دا د پنجاب ګورنمنټ او KPK هغې د دې خبرې دپاره چې مثال طور باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې بھئی دا مرکزی حکومت چې کوم دی دا حالات پیدا کړي لیکن دا خبره به انشاءالله ډېر زر واضح شي چې دا د کم طرفه دا صورتحال دی په دې عوامو باندې دا راته ووایه ستاسو په دې کاروبار باندې مهنګایي څه اثر غورځولی دی یاره بالکل یې په غټ اثر پرېستلی دی دا دی اوس جمع دی پوه شي دا د دې سیزن دی او اوس وخت کې دا دی موږ هسې ولاړ یو پوه شي څوک ځان له تروړه نشي پیدا کولی نو کباب به څه واخلي بالکل همدغه دا د مستۍ شی دی پوه شي چا څه پیسې ډېرې او زه اوړه ارزانې چیني ارزانې غوړي ارزانې پوه شوې نو دا به والي نو دا اوس اوړه والي او که کباب کور ته ویسي بالکل هلته به یې پورې کوي بیا پسې شي پسې دغه خبره ده چې کباب یې ویوړو نو هلته به یې خوري پسې پسې روټۍ ګران اوړه ګران دي هر شی ګران دی نو چې کباب ویم چې خو هلته به یې خوري پسې پسې بالکل همدغه خبره ده نو په دغې د وجې زموږ کاروبار ډېر ټپ شوی دی پوه شوې دا باندې اثر غورځولی دی غټ اثر یې په پرېستلی